رسول الله مبارک مسجد نبوي دا کچو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې د مسجد نبوي تعمیر نه دی شوی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې مسجد نبوي تعمیر وشو، خو مسجد نبوي په اق زوړ حالات تعمیر شو، خو صرف په هغه تعمیر کې تجدید وکړو، هغه تعمیر ولا نه وکړو. بیا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دور خلافت شکل رااله، هغه په خپل دور خلافت کې مسجد نبوي دا تعمیر کو او تعمیر کولو سره یې دالک مزین کو د لرګو ګلکاری او د هغې چې کوم دی زیب و زینت پکې وکړو. په دې باندې علماو قول کړی دی چې وروسته چونکې زمانه بدلېده را بدلېده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د پخولو او د زیب و زینت او د مزین کولو حکم نو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه پورې دا زمانه داسې را روانه وه. وروسته بیا زمانه کې لږ جدت رالی، خلکو جوماتونه پخول دا شروع کړل، عام عمارتونه دا لږ مضبوط شو، نو جومات له لږه ترقي ورکړه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. نو بیا زمانه در زمانه چې څنګه په نورو آبادیانو کې ترقي راځي، نو د جومات د احترام دپاره به جومات له ترقي ورکولی کېږي چې ټول کلی کې بنګلي او جومات کچی، نو په دې سره د جومات هغه عظمت ختمیږي. نو چې څنګه عام خلک ځان له پاخه کورونه جوړوي او مزین کوي او مربلې پکې لګوي، نو جومات هم بیا داسې په دې طریقه ښایسته کول پکار دي. ها فقهاو لیکلي دي چې داسې زیب و زینت په جومات کې به نه کېږي چې هغه د مزګزارو په منځ کې خلل پیدا کوي، داسې نقوش په جومات کې یا مخامخ قبلې طرف ته په دیوالونو باندې داسې قسمه لیکل لکه څنګه چې عام په پنجاب کې تاسو چېرته جوماتونه کتلي وي، محرابونه شیشې پکې لګېدلې وي او لویې قصې وي، په هغې کې بیا د انسان تصویر ښکاري، مخامخ چې ورته څوک ولاړ هغه ته پکې خپل تصویر ښکاري، نقل و حرکاتو پتې پکې لګي، نو په دې سره په منځه کې خلل پیدا کېږي. نو داسې قسمه فقهاو تر اوسه پورې د عدم جواز فتوا ورکړې ده. خو دې نه اخوا چې کوم جوماتونو پخول دي لکه څنګه چې عام خلک خپل کورونه پخوي او داسې قسمه زیب و زینت پکې نه وي چې په منځه کې خلل نه پیدا کېږي، نو بیا په جومات کې زیب و زینت دا شته دی. دا زیب و زینت د جومات او د جومات پخولو دا خرچه دا به څوک کوي؟ نو ټول نه ډومبې دا به څوک ذاتی کوي، یعنی یو کس دی هغه وایي چې زه جومات پخوم یا جومات کې زیب و زینت رنګونه کوم، دروازې والا ښایسته کوم، نو ذاتي طور دا به یو کس کوي. یا به ټول محلې والا چې کوم دی هغوی به اجتماعي طور که دې ته تیار شو او یو کس پکې مخالف نه و، د ټولو رایه په دې باندې اتفاق رایه راله چې داسې دا جومات جوړول غواړي او پیسې ورکوو، نو ټول به راجمع شي او دا جومات دې په هغه طریقه جوړ کړي. که داسې نه کېده او د بهر نه پکې د امداد ضرورت و، نو بیا به داسې د جومات دپاره چانده دا نه کېږي چې ته جومات دپاره چانده کوي چې زه پکې ماربل لګوم او چانده راکړه زه پکې ټیل لګوم، او بیا چې کوم دی داسې قسمه دلایل په هغې باندې وایي چې ستا په واشروم کې څنګه ټیل لګېدلی دی، ستا واشروم چې دونه ښایسته دی، څونه خوند کوي، حاجي صاحب ډېره مزه کوي، وایي د الله کور چې دونه ښایسته شي. نو خبره خو دې ټیک ده، خو دلته احادیثو ته برابره نه ده، ځکه چې ته دې دپاره چانده کوي. جومات چې داسې ښایسته شي وایي ستا د جیبه شي بیا ټیک ده، جومات چې داسې ښایسته شي او د مقتدیانو او د محلې والو په پیسو شي بیا صحیح ده. خو چې ته بهر وتې سعودي عرب ته یا بل ځای ته او ته چانده کوي چې زه پکې ټیلونه لګوم، ماربلې لګوم، اعلی قسم ده، نو بیا په دې کې چې کوم دی لږې خبرې شته دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې متعلق دا حدیث دی، ما امرت بتشیید المساجد قال ابن عباس لتزخرفنها کما زخرفت اليهود والنصارى.